زلزله لږ شان مخکې زلزله وشوه، نن 19 اګست دی، لږه زلزله وشوه. ګوره یاد ساتئ د ټول نه مخکې نه د څومره پتونو چې راځي، دا مصیبتونو چې راځي، دا صرف زموږ ګناهونه دي. او بل په ګناه کې ګوره بل څوک د سره مه یادوئ، ښه دا مه وایه چې خلک خراب شوی دی. دا د ټول نه زموږ غټه ګناه دا ده چې په ځان هم دومره اعتماد دی چې مونږ خو بس بیخي بزرګان یو، دا نور خلک تباه و برباد دي. دا د ایمان غټ نقصان دی. ګورئ د ټولو نه مخکې زه ګناهګار یم، زه د ټولو نه زیات الله په نس باندې سیمه، الله ګناهګار یم. په خپله توبه وباسئ یار. ګوره په کثرت سره استغفار وایو یاره، په کثرت سره استغفار وایو، کم سے کم زر پیری هر یو کس استغفار وایي او الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. زمونږ د ګناهونو په سبب ماشومانانو له زور ورکړلی کېږي، زنانو له ورکړلی کېږي. د الله عذاب ګوره بیا عامي، بیا د الله عذاب عامي، دا پکې نشته چې دا واړه دي او دا ماشومان دي ګدار سي، دا عام آخرت کې بیا جدا کېږي. نو وختي زلزله وشوه، 19 اګست ته زلزله وشوه. مهرباني وکړئ یار، لږ استغفار وکړئ یاره. لاول زه پسې تاسو ټول بل مه یادوئ یار. هېڅ د حالاتو پته نه لګي. خدای دې خیر کړي. د اسمان ارادې ګورې ښه نه دي، بجلیګر صاحب خبره الله دې وبخښي. د اسمان ارادې مونږ ته ګورې ښه نه دي، پته نه لګي چې څه حساب یې، خو استغفار نه دی. شته عذابونه الله راوشتلي، عذابونه په قومونو الله د استغفار او توبې د وجې نه لرې کړي. نو بیا خو موږ د نبي اسلام امت یو یاره. نو کم سے کم هر یو کس ته 1000 فیرې استغفار کم سے کم وي، او روزانه دې کم سے کم 313 فیرې استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. د دې اهتمام شروع کړئ یار.